ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. د قربانه په موضوع باندې بس مختصری چند اهمی او ضروری خبرې کوم. بعضی اهم مسائل او بعضی اهم مقاصد چې د قربانه سره تعلق لري دا زما د بیان موضوع ده. اول د ټولو وړاندې قربانی پیژندل پکار دي چې قربانی څه شی ده، بیا به د هغې نه بعد نور خبرې کوو. علماء کرام د قربانه یو تعریف داسې کوي، په ایام النحر کې د قرب الهی د حصول په نیت باندې یو ساروی ذبح کول په اصطلاح د شریعت کې دې ته قربانی ویل شي. بعض علما فرمایي ایام النحر د قربانه په ورځو کې په نیت د حصول د قرب الهی باندې ساروی ذبح کول په اصطلاح د شریعت کې دیتا قربانی ویل شي. بعض نور علما تعریف جدا کوي، هغه فرمایي وی قربانی څه ته وایي، د یو مخصوص جانور د یو خاص ساروی په یو خاص ورځ باندې د یو خاص ساروی په یو خاص ورځ باندې په نیت د تقرب په نیت د قرب الهی سره ذبح کول دا قربانی ده. او دا خبرم ذهن کې واچوي، بعض علما فرمایي دا کم ساروی چې الله د پاره لالیږي دغه ساروی تم قربانی ویلې شوی ده، دغه ساروی تم قربانی ویلې شوی ده. اوس دا قربانی څه شیز دی؟ مونږ تاسو دا قربانی کو د دې اصل دا لکم زینو او قربانی دې څه شي. حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه، د نبی علیہ السلام سره صحابه اغیراغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نے تپوس کئی د الله محبوب ته فرمائی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قربان دا قربانه څه شیز دی؟ دا مونږ چې کومه قربانه کو دا څه شیز دی د دې حقیقت را تلک بیان کړي. نو دا الله محبوب مبارک ورته فرمایل سنت ابیکم ابراہیم صلوات الله علیه وسلامه، ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه دا قربانی چې دا د جناب ابراهیم علیه السلام مبارک طریقه دا دغه مبارک یو سنت ته. قالوا فما لنا فيها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه بیا تپوس کړي د الله محبوب ټیک شو قربانی د ابراهیم علیہ السلام طریقه دا زمونږ د پاره په دې قربانه کې څه اجر او ثواب دی؟ مونږ د پاره پکې څه پراته دي؟ طریقه د ابراهیم علیہ السلام شو، دغه طریقه مونږ ژوندې کوو نو مونږ د پاره پکې څه اجر ثواب؟ قال مبارک ورته فرمایي بكل شعره من الصوف حسنه، د دې د هر وخت په عوض کې د دې ګډ یا د دې ګډ د هر وړې په عوض کې د یو یو تار د وړې او د غرنګ د دې چيله یا د غوا د هر وخت په عوض کې د دې اوخ د هر یو وخت په عوض کې تاسو د پاره الله یو یو نیکی در نصیب ګرځي. یاد ساته اسی د عقل خاون په دې پويږي که یو سړی د چيله په دې اندامونو کې وړو کې اندام غوګ دی غوګ ته د چيله د غوګ راواله
په دې یو وخت د چیلې چې دا څومره ویښته ولاړ دي دا به ته شمار کړلی شي؟ جواب رانغی. دا د شمارو د حساب نه بهر خبرې دي. د ګډ په وخت چې دا څومره ویښته ولاړ دي دا ته راواله دا ته شماره دا به شمار نه کړلی شي. د اوښ په غوږ باندې چې دا څومره ویښته ولاړ دي یا په لکۍ باندې دا ته شماره دا به شمار نه کړلی شي. دا ګپ نه دی. لږ ځان سره سوچ وکئ. مبارک ورته فرمایي د دې هر یو ویښته په عوض کې یوه نیکي ده. د دې څاروي په دې بدن به څومره ویښته ولاړ وي، د دې هر ویښته په عوض کې درته الله تعالی یو نیکي په اجر او ثواب او بدل کې در نصیب ګرځي. یاد ساته دا څومره لوی نیکي کول دي. نو قرباني چې دا د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه ده چې مونږ تاسې ته راپاتې ده. اوس زمونږ په دین کې د دې حیثیت څه شیز دی؟ توجه مشته؟ جواب رانغی. زمونږ استاسي په دین د اسلام کې د دې د ادا کولو هغه حکم څه دی؟ دا فرض دا، واجب دا، سنت دا، مستحب دا، مباح دا، حلال دا، حرام دا. قربانی څه شیز دی زمونږ په دین د اسلام کې؟ نو دا یاد ساتئ زمونږ په دین د اسلام کې قربانی دا واجب او لازم ده. واجب ده په درجه د وجوب کې پرته ده. رب کریم خپل محبوب کریم صلی الله علیه وسلم تا په 13 سپاره کې سورۃ کوثر کې ارشاد فرمای فصلی لربک وانحر. خپل رب د پاره مونږ ادا کا او قربانی وکا. محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پدې مامور دی. د مبارک د الله حکم کړی دی ته د خپل رب د پاره مونږ کوا او قربانی وکړه د خپل رب د پاره. الله تبارک وتعالی په حکم کړي دا مامور به دا، لہذا د دې وجنا دا واجب دا قربانی په دین د اسلام کې. اوس کوم قربانی الله قبلې دا ډیر ضرور خبره ده. دې ته لګ د زړه توجه تاسو غواړم. کوم قربانی خدای قبلې او کوم قربانی خدای نه قبلې؟ زبر اعظم مسائل تحول درته یو څو تمهیدی خبرې کوم دا ډېرې اهم او ضروری دي. کوم قربانی چې د تقوا پرهیزګارۍ او د رضای الهی په خاطر باندې وشي، کاغه وړی کاغه غټي هغه الله تعالی قبلې. کوم قربانی چې د تقوا پرهیزګارۍ او د الله تعالی خالص د الله د رضا د پاره وشي، دغه قربانی خامخا خدای قبلې. دغه قربانی په در د رب کریم کې بیا مقبول ده. او کوم قربانی چې په تقوا باندې او پرهیزګارۍ ونشي او په کوم قربانی کې چې د الله رضا مقصد او مطلب نوي مطلوب نوي، دغه قربانی خدای نه قبلې. دا یاد ساته. زه به تاسو ته په دې اوس د قرآن آیاتونه مخکې وایم، خداغي نه وړاندې یو خبره مې بل ذهن ته راغله. خبره دا چې د قربانۍ لپاره څو شرایط دي. دا خبره اهمه ده. د قربانۍ شرایط زده کړئ. علماء کرام مختلف اقوال دي په دې کې. زه به د هغې د اقوالو خلاصه بیان کوم درته. د قربانۍ لپاره تقریبا علما 4 شرایط بیانوي. 4 شرایط دي. اول نمبر شرط د قربانۍ لپاره اسلام دی. قربانی په هغه چا باندې لازم ده، قربانی په هغه چا باندې واجبېږي چې کوم انسان مسلمان وي. اسلام ورته د ټولو نه اول شرط دی. اوس که کافر قربانی کوي نو په کافر نه قربانی واجب ده او نه د کافر قربانی خدای قبلې. د قربانۍ لپاره اول شرط اسلام دی. قربانی کون کې به مسلمان وي. دویم شرط د قربانۍ لپاره چې دی هغه اقامت دی. اقامت معنا مقیمواله. هغه انسان چې دی مسافر وي نو په مسافر باندې قربانی واجب. جواب رانغی. لږ ویښ کینئ چې دا مسلې مو د ذهن تخکته شي. جواب راکوئ. په مسافر باندې قربانی واجب نه ده. اوس مسافر چاته وای چې په دې سعودیا کې زمونږ استاد د وطن خلک دي یا د نور ملکونو ته مزدوري پسې تیری، دا مسافر دي؟ جواب رانغی.
دا مسافر نه دي پردیس به وي مسافر چاته وایي یو انسان د خپل کلي او علاقې نه روان شي ګوره دې باندې ځان پوه کوي ځکه درته وایم چې ویښ کښېنئ ودمه کښېنئ چې په مسله پوه شئ یو انسان د خپل کلي علاقې نه روان شي بل علاقې ته یا بل وطن ته ځي ستا د پېښور نه ته روان شوي ته اوس لاهور ته ځي یا پنډۍ ته ځي اسلام آباد ته ځي کراچۍ ته ځي ستا د دې ښار او د هغه ښار په درمیان کې کم از کم 78 کیلومیټر فاصله موجوده ده تو اوس د دې ځای نه مثال اسلام آباد ته لاړې دا د 78 کیلومیټر نه زیاته فاصله ده اسلام آباد ته لاړې او ته په اسلام آباد کې د 15 ورځو نه کمې ورځې تېرې نو ته مسافر ته سعودي عرب ته لاړې دوبۍ ته لاړې قطر ته لاړې یورپ ته لاړې یا د ایشیا کم ملک ته لاړې خو ته هلته د 15 ورځو نه کمې ورځې تېرې نو ته بیا مسافر او که ته هلته 15 ورځې تېرې یا د 15 نه زیاتې تېرې نو ته بیا هلته مقیم یې ته به بیا قرباني کې اوس په مسله پوه شوي جواب رانغی دغسې ویښ کښېنئ لږ ګوره چې د دې ځای نه کم تللي دي په سعودي عرب کې کارونه کوي نو هغه د 15 ورځو دپاره خو هغې نه دي تللي نه د 15 نه کم هغې د 15 ورځو نه زیاتې هلته تېروي لګیا دی مزدوري کوي لګیا دی هغې هلته ډېره دي څوک کال تېروي څوک 2 کاله څوک میاشتې څوک 6 میاشتې څوک 8 میاشتې څوک کم او څوک زیات نو هغې هلته مقیم دي اوس که دې سره ګوره دویم شرط ما د قربانۍ د وجوب دپاره اقامت ویلو اقامت ویلی شي مقیموالي ته په دې ځان پوه کوي د قربانۍ د وجوب 4 شرایط علما بیانوي اول نمبر شرط ورته اسلام دی مسلمانی ده دویم شرط ورته اقامت دی مقیمواله دریم شرط د قربانۍ دپاره هغه حریت دی اصلواله قرباني په هغه چا لازم ده چې دی غلام نه وي دی مریی نه وي که غلام وي اگر چې مسلمان هم دی مقیم هم دی خو چې غلام دی نو په غلام باندې قرباني فرض نه ده غلام بیا څه ته ویلو اسانه اصطلاح کې درته وایم پخوا به د مسلمانانو د کافرو سره جنگ او جهاد وشو کافرو ته به الله شکست ورکړه مسلمانانو ته به الله فتح ورکړه د هغې نه بیا چې کوم څوک بندیان راوسته هغه به بیا وینځي غلامانو هغې بیا خرڅول هم اسلام کې جایز دي هغه به بیا ستا عمر برله کار کوي خدمت به دې کوي هغه بیا ستا دپاره مریی دی که ته بیا هغه خرڅېنو دا جواز لري جایز دی چې خرڅې کړي غلامان اوس نن سبا خو تقریبا غلامان نشته دی په دې علاقه او معاشره کې دا ختم شوي دي خو د قربانۍ لپاره اول نمبر شرط اسلام دویم نمبر شرط ورته د قربانۍ دپاره مقیمواله اقامت دی چې په خپل کلي علاقه یا په هر ځای کې چې خو د 15 ورځو نه به زیات د پاتې کېدو نیت بستاوي دریم نمبر شرط ورته حریت دی حلال هغه آزادوالی دی دا چې غلام بني څلورم نمبر شرط ورته اوس دا درې شرط مونږ تاسو کې شته مونږ تاسو ټول مسلمانان یو وایي الحمدلله مونږ تاسو ټول په خپل کلي علاقه یو یا کوم زمونږ وروڼه د بار دا بیانات ګوري نو هغې هلته مقیم دي مونږ تاسو ټول آزاد یو مونږ کې یو غلام نشته څلورم شرط څه شیز دی څلورم شرط ورته توانګري ده یو انسان چې مالدار وي خاوند نصاب وي په ده باندې قرباني لازم ده اوس په دې باندې اکثر زمونږ د کمپیوټر کار نه کوي د اکثرو خلکو دماغ دې خبره باندې نه رسېږي چې اوس د نصاب به وله څومره وي څومره پیسه در سره قرباني لازم ده زه درته آسان ویمه چې ستاسو دا دماغ پې پرانظم او تاسو په دې مسله پوهه کمه انشاءالله لوی وړوکې ټول به اوس پې پوهه شئ توجه مو شته دی څلورم شرط ورته نصاب دی نصاب یو انسان مالدار وي دلته د مالدارۍ نه مراد هغه نصاب دی چې په کوم نصاب انسان باندې صدقه فطر یعنی سرسایه لازمیږي هغه نصاب ته نه مراد نه دی چې په کوم نصاب باندې زکات لازمیږي بس دومره پوه شئ یعنی مطلب تا سره سمال او متاع ده ګوره په دې مسله ځان ښه پوه کوي یو انسان دی مسلمان دی آزاد دی مقیم دی اوس د سره سمال او متاع ده د وړوکي اختر په ورځو کې یا د لوی اختر ایام النهر په ورځو کې
تا سره 19 تولې سره زر دي یا 52 تولې چاندي در سره چا سره چې د قربانۍ په ورځو کې 19 تولې سونه وي یا 52 تولې چاندي وي چا سره د قربانۍ په ورځو کې یا د 52 تولې د چاندې قیمت وي در سره لکه نن سبا تقریبا 78000 یا 80000 روپے راځي دومره در سره وي 80000 روپے خوشا او دغه پیسې ستا د حاجت ضروري نه اضافي وي ګوره زه دا مسله د پاکستان د خلکو د پاره کوم زمونږ د پاکستان چې کوم رقم دی زه هغه یادوم اوس بعضې خلک د سعودیا به دا بیان اوري افغانستان کې بعضې ملګري دا بیان اوري نو هغې به هلته د خپل وطن د چاندې قیمت بیا لګوي د هغې پیسه زمونږ د پیسې نه اوچته ده زمونږ د پاکستان پیسه ترې نه ښکته ده مطلب مې دا دی چې چا سره د چاندې 52 تولې چاندې قیمت وي چې د پاکستانی حساب سره هغه 80000 روپے تقریبا راځي 80000 روپے تا سره د قربانۍ په ورځو کې 80000 روپے دي ستا د حاجت ضروري نه دا اضافي دي ستا ورته ضرورت نشته تا نه دا اضافي دي لکه مطلب دا نه در باندې دومره قرض ته نه نور څه ستا نه دا اضافي دي نو بیا پتا باندې تیرېدل د کال دی کې شرط نه دی پتا باندې بیا قرباني لازم او واجب ده ته به قرباني کې لنډه ده چې نن سبا د دې قربانۍ په شپو ورځو کې د کوم انسان سره چې 19 تولې سره زر وي کتا سره دی پتا قرباني لازم ده کستا کور والا سره 52 تولې چاندي ده 7.5 تولې سونه ده بعضې چا ښځې له کالې کړي تا سره سمال او دولت دی پتا خو خپله قرباني ده خو چې ښځې سره د سونه ده 19 تولو ته رسېږي نو په دې ښځه باندې خپله قرباني بیا لازم ده د قربانۍ دپاره دا شرط نه ده چې ګینې په رجل باندې سړي باندې قرباني فرض ده په ښځه باندې نه ده نه په سړي باندې هم قرباني فرض کېږي او که ښځې سره مال یا دولت راغی نو په هغې باندې بیا قرباني فرض کېږي په دې مسلو ځان پوهه کوي د قربانۍ په ورځو کې چا سره 7.5 تولې سونه وي یا 52 تولې چاندي وي یا د 52 تولې چاندې قیمت وي تا سره لکه نن سبا 78 یا 80000 روپے راځي او دا ستا د حاجت اصلیه نه زیاتی دي نو پتا باندې بیا قرباني واجب او لازم وګرځېدله ته به بیا قرباني کې کتا اون کړل په دې کې څومره جرم دی هغه جرم زرستو بیا بیانوم ډېر کرت داسې موشي چې پلار ښه مالدار وي ښځه هم مالدار وي بچي هم مالدار وي او بس دی په شریک رو لګي وي چې ته یې ګډ یا چیلې راولي یا پلار خپله قربانیو کې حصه ونیسي بچې هم قرباني نه کوي او ښځه هم نه کوي بس مونږ قرباني وکړه که نه نو په دې قربانۍ د خاوند په قربانۍ کولو باندې د ښځې غاړه نه ازادېږي اوس چې ښځې سره 52 تولې چاندي ده یا د هغې پیسې دي یا 7.5 تولې سونه ده ورسره نو په دې ښځه باندې هم قرباني خپله لازم ده کوم زوی چې عاقل وي بالغ وي لوی دی که واده کړی دی که نه دی کړی او د سره 80000 روپۍ نن سبا برابرېږي خپلې د ضروریاتو نه اضافي په دغه زوی باندې خپله قرباني بیا لازم ګرځېږي یاد ساته نن سبا لکانو سره ښه کافي پیسې وي ټچ موبایل ور سره 80-90,000 روپۍ موبایل به ګرځي کم از کم د 40-50,000 روپۍ موبایل به ګرځي خپل ارس ور سره زکه پکه ور سره وي خه حیثیت جوړي قرض پې نه وي او بس پلار قرباني کې دی وي بس پلار مې قرباني کوم قرباني کړی ده کنه د پلار په قرباني بیا ستا غاړه جواب را نغی نخلاصيږي بالکل نخلاصيږي په دغه د قرباني د پاره ما تاسو ته غصدور شرایط بیان په دې کې ګور ډیر احتیاط وکړئ ډیر خلک په دې معاشره کې داسې دي چې هغې قرباني د سره کوي نه او چې څوک قرباني نه کوي د هغه غاړه بنده ده نبي علیه السلام مبارک فرمایي من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا مبارک فرمایي کوم انسان چې د قربانۍ کولو وس لري چاته الله تعالی د قربانۍ طاقت او وس ورکړي او دې قرباني ونه کي مبارک فرمایي زمونږ عیدګاه ته دې نه راځي بالکل دغه سړی زمون خواته نه نږدې کېږي څومره سخت وعید دی پکې چې کوم انسان وس لري او قرباني نه کوي د الله محبوب فرمایي د اختر په ورځ زمون خواته بالکل نه نږدې کېږي زمون خواته نه راځي چې د الله محبوب دې د ځان نه پره کړي نو په ایمان او وایته به د ښې ورځې مخ په دنیا یا آخرت کې وګوري زمونږ استاسې دپاره خو لویه وسیله او ذریعه د الله تعالی په در کې د الله د رضامندۍ دپاره هغه نبي علیه السلام دی چې الله پې مونږ او تاسې راضي ګرځو ښه د قربانۍ متعلق
بعض نور اهم او ضروری مسئلې د قربانۍ بنیادی فلسفه څه ده وردا خبره اهمه ده مونږ تاسو عموما کال په کال بعض یاران قربانۍ کوو خو د قربانۍ د فلسفې نه خبر نه یو په قربانۍ کې بنیادی فلسفه څه شیز دی د اختر په ورځ باندې د عید الاضحى په موقع باندې د قربانۍ کولو بنیادی فلسفه هغه دا ده توجه مشته د الله په لار کې د الله تعالی د رضامندۍ په خاطر باندې خپل عزیز ترین او محبوب ترین شیز او مال قربانول دا د قربانۍ فلسفه ده د قربانۍ په ورځ باندې د الله د رضا د پاره خپل محبوب ترین شیز یا خپل محبوب ترین مال قربانول دا د قربانۍ فلسفه ده که یقین دې نه راځي زما د رب کریم لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید راوالا او تاغه وګوره جناب ابراهیم علیہ السلام مبارک الله ته سوال کوي یا الله ما ته اولاد راکا اولاد نشته دوه ودونه کړی دي مبارک سپینګیره دی ابراهیم علیہ السلام الله ته درخواست کوي خدای اولاد ته نه غواړم رب کریم فرشتي راولېږلي جبريل علیہ السلام سره د یو جماعت د فرشتو راغی او ابراهیم علیہ السلام ته زیر ورکو چې تا ته رب کریم ډیر حلیم بچی درکې ډیر تابعدار بچی به درته الله در نصیب وګرځولې کی ابراهیم علیہ السلام باندې زیر وشو الله تعالی ابراهیم علیہ السلام ته پس پینګیرتوب باندې یو خسته بچی ورک د کشری بیبی نه ولا خدای یو خسته معصوم ورک د رب کریم فرمان داو چې کله دغه بچی د ابراهیم علیہ السلام سره د ګرځېدو او د منډې قابل شو د منډه تللو د کار کولو نو رب کریم ورته حکم راولېږله خوب کې ابراهیم علیہ السلام ګوري چې د الله د خوانه حکم وشو چې اے ابراهیم زما فرمان دا دی چې ته د خپل بچی زما په رضا کې قربان کو دا په خپل لاس حلال کا ګوره دا وړه خبره نه وه اوس د محبوب ترین بچی د ابراهیم علیہ السلام چې په سپینګیرتوب کې د پلار یوه سهاره ده چې هغه دغه بچی د اسماعیل علیہ السلام دی او هغه بچی چې ابراهیم علیہ السلام په سپینګیرتوب کې د خپل رب نه غوښتی و چې هغه اسماعیل علیہ السلام دی او دغه بچی په ځوانۍ راغی دا غوټۍ ګل شوله او د دې ګل خوشبویي شروع شوله دغه بچی په ځوانۍ راغی نو رب کریم ورته خوب کې وایي ابراهیم دا خپل بچی زما د رضا په خاطر باندې په خپل لاس باندې چړې لاندې واچو دې ذبح او حلال کا ابراهیم علیہ السلام اوس د الله تعالی د رضامندۍ په خاطر خپل محبوب ترین بچی د خپل رب د رضا په خاطر د خپل چړې لاندې واچولو او چړه ورته په مړی باندې راکاږي ولې چې زه خپل رب راضي کم محبوب ترین شیز به د الله تعالی د رضا په خاطر ته قربانې دا د قربانۍ عظیمه فلسفه ده په قربانۍ کې موږ ته هم دغه سبق د ایثار دی په قربانۍ کولو کې موږ تاسو ته هم دغه تعلیمات راکړل شوي دي چې د الله په لاره کې د الله د رضا په خاطر خپل عزیز ترین او خپل محبوب ترین شیز به د الله تبارک وتعالی د رضا په خاطر قربان ګرځي یا که دا فلسفه د قربانۍ نه لرې کړلی شي دا فلسفه دا د قربانۍ نه لرې کړلی شوه نو بیا د قربانۍ مفهوم بېمعنه پاتې شو بیا خو بېمعنې دي د قربانۍ هغه مفهوم لہذا د قربانۍ په وخت کې ګوره یاد ساتئ توجه مو غواړم د قربانۍ کولو په وخت باندې به ابراهیم علیہ السلام چې کله قربانی کوله لږه توجه مو شته جواب رانغی یاد دا خبره د زړه په غوږ وسورئ ابراهیم علیہ السلام چې کله قربانی کوله او د خپل قربانۍ اچړې لاس کې راواغسته او د خپل نیازبین نوجوان بچی په دې سپینه ګیره باندې د مبارک ولاړ دی د خپل بچی ځان ته سملولو او دا چاړې ورته په مړی باندې کېښود او څه ټیمې حلالوي بچی قربانی کوي نو په دغه وخت کې جناب ابراهیم علیہ السلام مقصود او د ابراهیم علیہ السلام مطلوب هغه شهرت نه و هغه نمود نه دی هغه ریا نه ده د ابراهیم علیہ السلام هغه مقصود چې کوم دی هغه دکاوه نه ده خالصتا د الله تعالی رضا دا د ابراهیم علیہ السلام مقصود خالص د ابراهیم علیہ السلام یو مقصود دی چې د الله تعالی په حکم باندې د الله تعالی د رضا د پاره د الله تعالی د حکم په ځای وروړم او د الله په حکم د خپل بچي قربان وګرځوم یاد ساتئ د قربانۍ مطلب
شهرت نه دی د قربانۍ مقصود نمود نه دی ریا نه ده په قربانۍ کې دکاوه مقصد نه دی په قربانۍ کې خپل محبوب ترین مال د الله په حکم باندې د الله د رضا د حصول لپاره ورکول او قرباني کول دی یاد ساته دا فلسفه د قربانۍ ده دا فلسفه دا د قربانۍ فلسفه ده ګورم د شهرت نمود او دنیاوی خواهشات او دا خپل نه قربانول دا قربانی ده مونږ تاسو نه مطلب دا دی چې مونږ تاسو دا یاد ساتئ شهرت نن سبا خلک شهرتونه کوي په قربانۍ کې د کوي په کې زیات شوي چا وړو کې مالی د چا غټ مالی د خودنې د پاره بیا په دینې ټیم ورکی په کلی کې موازه خوره کې فلانی په 3 لک روپیا باندې ځان لغوي راوسته ابل 5 لک روپیا باندې ځان له سنډا غسته دي په 1.5 لک روپیا باندې چیلې واغسته دا چې ته کې بس پټو ساته د کوي مکوا خودنې مکوا ته په دې قربانۍ کې زموږ مقصد چې دی هغه شهرت نه دی نمود نه دی د کاوه او ریا نه ده دا خپل انا دا بعض خلک انا باندې قیم وي دا خپل انا قربان کا دا شهرت دی قربان کا دا د کاوه دی قربان کا دنیا ته دا خودنې قربان کا ستا مقصود به صرف د قربانۍ نه د لوی الله رضا حاصلول وي یاد ساته دا به وي کستا یقین ناراضی نو قرآن راواړه ولسمه سپاره کولو کا سورت حج راواړه د سورت حج 19 نمبر آیات وګوره زما رب کریم څه فرمای د قربانۍ کولو هغه فلسفه بیانې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ما تاسو تاول کې یو خبره کړې و د قربانۍ په باب کې یو خبره کړې و د قربانۍ متعلق یو بیان مې درته دا وړاندې کې وکړو چې رونو کومه قرباني خدای قبلې چې کومه قرباني کې تقوا وي په کومه قربانۍ کې پرهیزګاري وي او زمونږ استاد مقصود سوي د الله رضا وي دغه قرباني خدای قبلې کله یو سړی نیت ته غوښه دی دا خدای نه قبلې یو سړی نیت د شهرت دی دا خدای نه قبلې یو سړی نیت د دکاوی دی د نمود دی دا خدای نه قبلې ګوره د آیات کریمه تو سوره ولسمه سپاره دا سورت الحج دی او 19 نمبر آیات دی الله فرمای لن ینال الله لحومها نه رسیږي الله تعالی تاسو غوښه د قربانۍ تاسو کوم ساروی قرباني کوي د دې دا غوښه د الله درګاه ته نه رسی ولا دماؤها د دې دا وینم الله ته نه رسیږي ولکن یناله التقوى لیکن رسیږي الله تعالی ته تقوا منکم لتاسنا ستاسو تقوا مقصود دی په دې قربانۍ کې ایثار کې تقوا او پرهیزګاری او د الله رضامندی مقصود ګرځیدل دی یاد ساته په قربانۍ کې تقوا څه ده دی باندې ځان پوي کوي په قربانۍ کولو کې تقوا څه ده تقوا دا چې ته پدې کې غیر الله سره مشرک کوا توجه مشتا قرباني کې د چا د پاره بکې اوس که یو سړی په کې ریا شروع کی حدیث کې ریا ته شرک خفي ویلې شوی شرک ویلې چې الله تعالی د ذات سره شریک کول الله سره په صفات او یا په ذات کې څوک شریک جوړول نو اوس چې یو سړی قرباني کوي او د په قربانۍ کې تقوا نوي ځان ساتل پکې د ریا نه نوي دا الله قبول کی جواب را نه غي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله د تقوا رسی تقوا مقصود دی په قربانۍ کې تقوا دا چې ته پکې ریا مکوا دکاوه مکوا نمود مکوا ته په دې باندې فخر او خودنه مکوا دین دا وباسا هغه قرباني الله قبلې دویم تقوا په قربانۍ کې څه شي دی پیسې د حلال راوالا که یو روپے پکې د حرام وا قرباني په خوده پاک نه قبلې د حرام پیسې پکې نه وي دریم نمبر په قربانۍ کې تقوا څه شي دی چې کوم تاسو سره شریک استا نیت دی نو نیت بم خالص د الله رضا وي نیت بدانه وي چې ما ته غوخه راشي که زه چیلې لالوم نو هغې کې به زما 25,000 روپۍ لاړ شي خو غوښه به کمه وي
او که په دې باندې ډېرې ونیسم نو 25,000 روپو باندې به ما ته غټ ډېره غوښه به راشي. نو راشه مړه د چیلې سکې ډېرې ونیسه د غوښې نیت دې پکې وکړو. نه دا نیت مه کوه، نیت به ستا صحیح وي. ها که ته دا نیت کې چې یاره که په دې 25,000 روپۍ زه چیلې راولم، مثال له خبرې، نو په هغې کې به غوښه لګئ، نو بیا به مسکینانو ته هم لږه لږه میلو شي، د خدای په نامه به لږه تقسیم کړم. او که په دې باندې زه غټ ډېرې ونیسم نو هغې کې به غوښه ډېره راشي، نو خپلوانو ته به هم ډېره ورکړم او د خدای په نامه به هم لږه ډېره تقسیم کړم. نو ګوره نیت دې بیا صحیح دی. مطلب دا دی چې په قربانۍ کې تقوا څه شیز دی؟ اول نمبر تقوا دا ده چې نمود او ریه او دکاوه به پکې نه کې. ابراهیم علیه السلام چې زوی حلالولو نو دکاوې دپاره نه، د نمود او شهرت دپاره نه، د ښودنې دپاره نه، بلکې د الله حکم ورته وشو. په خوب کې ورته وویل شو چې دا زوی دې زما په کار دی، دا قرباني کا. هغه ویل یا الله بلکل سر او مال هر څه قربان دي، حاضر دي، تیار دي. خپل زوی یې چړې لاندې واچولو، خو د تقوا په نیت باندې و، د الله تعالی د رضا په نیت باندې و، دکاوه پکې مراد نه وه. دغه رنګ چې کوم دی په قربانۍ کې به زمونږ استاسي مراد به تقوا وي، د الله رضامندي به وي. په قربانۍ کې به ریا نه کوو، په قربانۍ کې به دکاوې نه کوو. دویم نمبر د قربانۍ چې کومې پیسې دي دا به پاکې وي. دریم نمبر په قربانۍ کې به زما ستا نیت د الله رضامندي وي، نیت به مو صحیح و سالم وي. او څلورم نمبر چې مونږ او تاسې ځان سره څوک په قربانۍ کې شریک کوو نو ګورې پاک خلک به ګوري. تقوا دا ده چې څنګه ستا نیت صحیح دی او ستا پیسه صحیح ده او ستا مقصود د الله رضا ده، نو دقسې به قرباني کوونکي ملګري ځان نه ګوري چې یو د هغې مقصود د الله رضا وي، دویم د هغې پیسه صحیح وي او د هغې نیت صحیح وي. اوس هغه انسان چې د هغه ګټه د حرام وي نو هغه سره قرباني مه کوه. عموما بعضې خلک داسې وي چې د هغې تجارت داسې وي، لکه په دې معاشره کې بعضې خلکو د دې سیډیانو میډیانو د دې کمپیوټرو دکانونه وي، خلکو د ډرامې او سندرې اچوي. نو ګوره د دې پیسه خو ټیک نه ده، حلال نه ده که نه؟ جواب راکړي ټیک ده دا پیسه؟ ګوره د حرامو باندې علي، چاته سندرې واچي، چاته فلمونو، چاته ډرامې اچوي، چاته نورې ګندګۍ او فحاشۍ اچوي او د دغه ګناه باندې پیسه اخلي. نو د دغسې کس سره تاسو چرم قرباني مه کوئ. دویم نمبر کم انسان چې نهیي وي نهیي او د عموما د خلکو ګیري لنډی یا د خلکو ګیري خری، نو علما لیکي د سره قرباني مه کوه. ګیره لنډول دا ګناه ده که ثواب دی؟ نو بیا ولې لنډوئ؟ چپ کېږي به نه؟ کړک جواب مو راکړو ګناه ده. اوس څنګه غلی شوې خړسرو؟ ولې ګیرې لنډوئ؟ بختیار الله خان دي مو تا خدای دا ګیره اوږده کا، الله مو دا نفس و شیطان خوار کا. امین پې وایي که نه؟ خدای خو بیخ بنیاد ته خیر کا. امین پې وایي نیک بختو، کلک امینو وایي. ګیره خریل دا ګناه ده، ګیره لنډول دا ګناه ده. زما رب په قرآن کې څه فرمایي؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د یو بل سره امداد کوئ په نیکۍ کې او په تقوا کې، او د یو بل سره امداد مه کوئ په ګناه کې او په ظلم کې. الله فرمایي دا ګیره لنډول ګناه ده. اوس هغه تکینی خو په کرسۍ ته ور دا ګیره لنډې، خو د ګناه په کار کې دې ور سره مدد وکړو. ته وله ګیره خرې د ګناه په کار کې دې مدد وکړو. هغه سر انګریزي جوړی، ته وله سر انګریزي کې د ګناه په کار کې دې مدد وکړو او په دغه ګناه ته نه ته بیا پیسې والي. دا پیسه حلاله ده که حرامه ده؟ د نیانو ته وایي مړه وی د نیتوب کار بل چاته پرېږدي، د خدای خاطر وکړئ. دې پسې چې ته حلال کار کسب شروع کړئ، ټول عمر هم په ناروا کې تېرېږي. یو نوړی دې ګېډه ته د حرامو لاړه، څلوېښت ورځې نه فرض قبلېږي او نه نفل قبلېږي. یاد ساته داسې کس چې هغه د حرامو تجارت کوي نو هغه سره به تاسو قرباني نه شریکوئ. دا یاد ساتئ. ته قربانۍ کې مقصود ما درته ویل غوښه نه ده. د سورة حج 19 سپاری 19 نمبر آیات تے اللہ تبارک و تعالی فرمائی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ تنرسیگی غوخ دا قربانے او دا غرنگ چی کم دے وین دا قربانے دا سارو ولیکی ینالہ التقوی. اللہ ترسیگی اگر تقوی منکم لتاسینا پا قربانے کی تقوی دادا چی قربانے کی بزمونگو استاسی نیت خالص دا اللہ رضاوی. زمونگو استاسی نیت با پا قربانے کی دکاوہ نوی نمود اوریو خودن با پکی نوی. زمونگو
زمونږ او ستاسې پیسه به د قربانۍ د څاروي پاکه وي زمونږ او ستاسې چې کوم شریکوال دي هغوی به هم نیت د الله رضا وي د غوښې نیت به هم نه وي د کوي نیت به هم نه وي پیسه به هم پاکه وي او هغوی به په دې قربانۍ کې مقصود د الله رضا تقوا او پرهیزګاري به نیت وي که دغسې ملګري در سره پیدا شو ورسره قرباني وکړه که دغسې ملګري دي نو حدیث مبارک یا روایاتو کې راځي علما لیکي وي قرباني کومه بهتره ده په تمامو قربانو کې هغه قرباني بهتره ده کومه چې یوازې ځان له وکړلی شي وسلري ګډ راوله چیلې راوله سخې راوله سخوندر راوله اوښ راوله د خپل وس مطابق او یوازې ځان له وکړه که ستا پیسه پاکه وه قرباني دې قبوله ده که پیسه خرابه وه الله تبارک وتعالی دې که ستا قرباني نه قبلوي نو صرف ستا غاړه بنده شوه اوس که تا سره شپږ کسان نور شریک دي او ستا د وجې نه د هغې قرباني خرابېږي نو د هغې هغه ګناه وبال هم ستا دې غاړې ته بیا راغی نو بهتره قرباني دا شوه چې ځان له وکړه په قربانۍ کې ما فلسفه بیان کړه درته چې د قربانۍ فلسفه هم دغه ده ګوره یو بنیادی خبره دلته بله درته کوم د قربانۍ څاروی چې دی که نه دا حلالول دا محض یو علامه د ایثار او د قربانۍ ده دا یو علامه ده اصل قرباني دا ده چې انسان د خپل خواهشات انسان د خواهشات نفسانی د احکام ربانی تابع وګرځي اصل قرباني دغه ده چې انسان د خپل خواهشات د خپل د زړه چې کوم هغه خواهشات دي شیطانی نفسانی دا ته د احکام د الله تعالی تابعدار کی اصل قرباني دغه ده دا خو یو علامه ده دا څاروي حلالول د لوی اختر په ورځ باندې د ایثار او د قربانۍ یو علامه ده اصل قرباني دغه ده چې انسان شب و روز د الله د رضا طالب شي د خپل آرام د الله تعالی د بندګۍ نه قربان کی د خپل شیطانی او نفسانی خواهشات د الله د رضامندۍ نه قربان کی د دې نه بله غټه قرباني عند الله نشته یاد ساته مونږ نن خپل یو خواهش نسو قربانولی ځان سره سوچ وکړه مونږ تاسو چاسې یو مثال در کوم په یو ګناه کې پرېوتي یو ګناه نه پرېږدو ولې زړه مو پورې تړلی دی زړه مو نه کېږي چې دې ګناه نه لاس والو یو مثال به در آسان در کړم خفه کېږي پې ما مونږ تاسې هلکان ګیرې خرایو دې دپاره چې ښایسته ښکارو او یاره والله بس دا یو عادت دی یو فیشن دی نن سبا اوس اصل قرباني تا دپاره دا ده چې ته دا ګیره پرېږده د شریعت مطابق د خدای او د رسول علیه السلام حکم خو دغه دی د تمامو انبیاو سنت خو دغه دی نو اوس ګوره ته دا ګیره د شریعت مطابق پرېږده ستا د نفس خواهش دا دی چې ګیره مه پرېږده تو اوس دا خواهش قرباني که نو دا اصل قرباني ده قربانۍ نه مراد ایثار دی هغه محبوب ترین شیز قربانول دي د الله تعالی په رضامندۍ کې دغه مقصود دی د قربانۍ نه ښه جي په خپل ځان کې دننه د قربانۍ مقاصد څه دي زه د قربانۍ درې مختصر مقاصد بیانوم بیا یو دوه حدیث درته وایم د قربانۍ مقصد په خپل ځان کې دننه د اخلاص نه ډکه جذبه د الله تبارک وتعالی په نوم باندې یا د الله تعالی په احکامو باندې د هر څه نه د تېرېدو یو جذبه پیدا کول دي د قربانۍ نه مقصد هم دا دی ما تاسو ته وړاندې د ابراهیم علیه السلام خبر وکړه ډېر کم خلکو ذهن ته واښکته شوي بعضې یاران خو هغه ټیم هم نه ابراهیم علیه السلام ته تو ګوره سپین ګیری دی سپین ګیری ما دا خبره وختي مو وکړه سپین ګیری اولاد یې نشته دوه بیبیانې دي الله ته یې سوال وکړو یا الله اولاد دنه غواړم اولاد راته راکړه رب کریم د هغه دعا په سپینګیرتوب باندې قبوله کړه او په دغه وخت کې چې دی سپینګیری دی الله جبریل علیه السلام یو جماعت د فرشتو سره راولېږلو او ابراهیم علیه السلام ته راغی وی الله تبارک وتعالی ستا دعا قبوله کړه تا ته الله تبارک وتعالی یو ښکلی فرزند داسې بچی چې هغه ډېر فرمانبرداره بچی وي هغه به درته الله در نصیب وګرځولی کړي ابراهیم علیه السلام د خوشحالۍ څه حد نه و ابراهیم علیه السلام ډېر خوشحاله شو بیا ورته الله یو بچی ورکو جناب اسماعیل علیه السلام د مبارک سپینګیری دی دغه وخت نه پې ازمیښتونه راغه د دې بچي سره د ابراهیم علیه السلام بې کچه مینه وه چې یو انسان ته په سپینګیرتوب باندې الله یو بچی ورکړي نور اولاد یې نه وي او هغه هم د دویمې بیبي نه په ایمان ووایي دا بچی په دې پلار باندې څومره ګران وي د دې څه انتها شته دا تپوس د هغه چا نه وکړو چې چا غېږه د اولاد نه خالي ده دا تپوس د هغه چا نه وکړو چې د چا په غېږه کې ماشوم نه لوبېږي د دې قدر او عزت به درته هغه وښیي چې په علاجونو باندې کار وشي اولاد یې نه وي دا تپوس د هغه چا نه وکړه ابراهیم علیه السلام دې بچي پورې ډېر زیات زړه وتړلو او دا بچی ورته انتهایي محبوب شو خو چې کله دا ګل
دا غوټه په ګل کېدو شو او دا بچي په لوبېدو راغی او په ځوانۍ باندې راغی او د ابراهیم علیه السلام سره ملاتړی باندې راغی نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام اوده دی او رب کریم ورته وایي چې قرباني وکړه ابراهیم د خپل بچی رونیسه او کما راضي کېنو د خپل بچی په خپل لاس په خپل حلال کا ابراهیم علیه السلام د خوب نه راپاسېده او بچی ته وایي راشه ما ته خو الله ویلي چې دا بچی حلال کا په خوب کې دا حکم کړلی شوی ستا څه رایې ده ابراهیم علیه السلام ورته امر نه کوي چې زه تا حلالوم او غاړه کېده نه ورته وایي ستا رایې څه ده ما ته الله په خوب کې فرمایلي چې خپل بچی حلال کا اوس ګوره خوب کې ورته حکم راغلی په ویښ هم نه دی خو ابراهیم علیه السلام د خپل خواهشات د خپل محبت او د خپل محبوب ترین شي څنګه د الله نه قرباني بچی ته وایي ستا څه رایې ده او ورته وایي چې څنګه درته حکم کړلی شوی هغه سې وکړه ما به انشاءالله صبر کوونکی مونده کې بابا اوف به درته ونه کم اوف بابا مخ به در وانړم د دې نه وړاندې په تاریخ کې چې خپل بچی نه دی حلال کړی بابا ته ما حلالې بالکل چې د الله حکم دی زه به مخ در وانړم زه به اوف کترې ونه کم زه به تپوس ونه کم چې دا خو خوب و دا خو ویښه نه وه په کوم چا بچی حلال کړی چې ته ما حلالې او په ځوانۍ راغلی بابا دا قربانۍ ته زه تیار نه یم داسې ورته نه وایي بلکې ورته وایي بابا ته هغه څوکه چې په څه باندې تا ته حکم کړلی شوی انشاءالله ما به مونده کې د صبر کوونکو نه زه به صابرینو نه یم زه به ډېر صبر کوونکی یم پلار چې کله دغه بچی د چاړه لاندې واچولو زما د رب کریم د قرآن آیاتونه دي او کله یې ورته په مری باندې چاړه راښکه نو الله فرمایي مونږ ابراهیم علیه السلام ته آواز وکړه ما ورته غږ وکړو چې ای ابراهیم علیه السلام تا خپل خوب رښتینی کو باس ما درته ویلو چې بچې هغه محبوب ترین بچې چې په دې وخت کې ته ضعیف یې کمزوری یې او ستا مټې ستا دا بچې دی ستا ملاتړ ستا دا بچې دی ستا د دې وخت عظیمه سهاره ستا دا بچې دی ستا دپاره تمامه دنیا چې ته پې سترګې غړې ستا دا بچې دی ستا زړه ته ډېر نږدې په تمامو خلکو کې دې وخت کې ستا دا بچې دی ابراهیم علیه السلام زما په یو حکم باندې تا دا خپل تمام خواهشات قربان کړه بس ابراهیم علیه السلام ته په امتحان کې کامیاب شوې رب کریم دغه طریقه د ابراهیم علیه السلام د ایثار او د قربانۍ په موت لازم کا مقصود د قربانۍ نه دا نه دی چې ته پیسې راواله دا مه ګوره چې حلال دي که حرامي دي او دا مه ګوره چې ستا نیت د ریا دی او که د غوښې دی او دا مه ګوره چې ستا ملګری ټیک دی او که خراب دی او بس قرباني وکړه نه مقصود د قربانۍ نه دا نه دی بلکہ مقصود دا قربانی نہ دادے ولیکی ینالہ التقوی منکم باری تعالیٰ میں فرمائی ستاسو تقوی اللہ تا پکار دا اللہ گور جی تب سمر تقوی دا اللہ پا دے حکم کی اختیارے ستا نیت بسوی ستا ارادہ بسوی ستا عظم سدے ستا دزلق قص سدے ستا پیسہ سنگا دا ستا شریکوال سنگا دے اور تب پا دے کہ خلقو تا خودن دے مقصود دے کزما رضامندی دے مقصود دے تا قربانین مقصود امدغ یوشے دے اول نمبر ما درته ویل چې جذبه د ایثار په زړه کې پیدا کول د قربانۍ یو مقصد دغه دی ابراهیم علیه السلام خپل محبوب شي چې د الله تبارک وتعالی په لار کې قربانولو نو مقصود شهرت نه و مقصود دکاوه نه وه یو مقصد دی په بچي باندې څوک شهرت نه حاصلوي چې زه بچی حلالوم چې مشهور شم پې او زما نیک نامي وشي نه په دې کې بدنامي وه په عالم کې تر اوسه چا بچی حلال کړی خو نه ابراهیم علیه السلام شهرت نه دی مقصود صرف دلته د الله رضامندي وه د خپل رب کریم رضا حاصلول دویم نمبر په دې واقعه د ابراهیم علیه السلام کې یا په دې سنت ابراهیمي قربانۍ کې زمونږ دپاره دویم مقصد څه پروت دی په دې کې مې چند مقاصد دي دویم مقصد دا دی چې د خپلو بچو تربیت ابراهیم علیه السلام چې دا زوی حلالولو نو د هغې نه وړاندې د تربیت هم صحیح کړی بچي ته ویل چې الله فرمایي دا خپل بچی حلال کا نو بچی ورسره نه بحث کوي نه تکرار کوي او نه انکار کوي د بچی مبارک جواب سو بابا چې څنګه درته امر کړلی شوی هغه سې وکړه ما به د صبر کوونکو نه مونده کړي په قربانۍ کې مونږ ته دا معلومیږي چې د خپلو بچو دغه تربیت وکړه د الله یره په زړه کې واچوه د آخرت یقین ولا پخته کا په الله په ذات ولا یقین پوخ کا د بچی دغه حق دی پتا باندې د قربانۍ د واقعینا کال په کال مونږ ته یو یادګیرونه راکولی شي چې ګورې تعالی ما یو بچی درکړی دا تا سره امانت دی د دې بچي صحیح تربیت وکړه دا ستا په ذمه ده قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځان خپل اهل او اولاد د اور د جهنم نو ساته دا قربانۍ کې کال په کال دا یادګیرونه درکوي چې څنګه تربیت انبیاء علیهم السلام د خپل اولاد کړو دقسې تربیت د خپل اولادو کوي او دریم مقصد پدې کې دا هم وو په قربانۍ کې جناب اسماعیل علیه السلام مبارک چې کله د الله حکم راغی نو سر تسلیمي ورته یکدم خم کو نه انکار کوي
نه تکرار کوي نه بحث کوي او نه دلیل غواړي نه ورته دا وایي چې کله درته فرشته راغلی ده او دا فرشته چې راتله نو ایله بله زه یادولمه بل دا یو خبره هم ورسره نه کوي تکرار نه کوي بحث نه کوي انکار نه کوي بس صرف سر د تسلیمي ورته خم که پلار ته وایي چې څنګه حکم د الله د خوا نه دی او مکسې عمل کوه زه به در سره صبر کوم او عمل پې ته کوه هر نوجوان لره هر مسلمان لره د الله هر حکم ته داسې غاړې ښودل پکار دي لکه څرنګه جناب اسماعیل علیه الصلاة والسلام د سر د قربانۍ حکم ته چې څنګه غاړې ښودلې وه یاد ساته په قربانۍ کې موږ ته دغه درس راکولی شي دغه مقصد دی په قربانۍ کې د الله تبارک وتعالی رضا مقصود وه رضا مطلوب وه د قربانۍ نه دغه چند مقاصد مې درته مختصر بیان کړ ورنه علماو ډېر مقاصد بیان کړي دي هغه طرف ته نظم اوس راشه د قربانۍ هغه اجر او ثواب ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه مختصر یو دوه روایت درته بیانوم زیات نشم بیانول اول نمبر حدیث مبارک کې دا راځي بی عائشہ رضی الله عنها فرمایي د ابن ماجه روایت ته امام ترمذی ذکر کړي بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام مبارک فرمائل ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم اس یو عمل د هیڅ یو بنی آدم د غټ اختر په ورځ باندې هیڅ یو عمل د هر بنی آدم الله تبارک وتعالی د قربانۍ نه زیات یو عمل هم د هیڅ چا زیات محبوب نه دی د قربانۍ په ورځ باندې هیڅ یو عمل د قربانۍ نه زیات الله ته محبوب نه دی هر مسلمان چې عمل په دغه ورځ باندې کوي زما استاد ټولو مسلمانانو په تمامو اعمالو کې چې الله ته ډېر خوښ عمل دی هغه د قربانۍ په ورځ باندې قرباني کول دي دا الله ته ډېر محبوب دی بیا فرمایي وانه لیاتي یوم القیامة دا قرباني به په ورځ د قیامت چې راوستی شي د الله حضور ته نو د ښکرونو سره د ویښتو سره د نوکونو سره د وینې وغیره سره دا به راوستی شي او دا به څو چنده غټه کړلی شي او په تله د میزان کې به راته واچولی شي دغه رنګ حدیث کې وایي وان الدم لیقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض دا وینه چې مونږ تاسو د قربانۍ په ورځ باندې سروي چاړه راکاږو دا اول ساس کې وینه د ځمکې ته رسېدلې نه وي چې د الله تعالی دربار ته قبولیت ته د ځمکې رسېدو نه وړاندې د الله در ته قبولیت ته ورسېږي یاد ساته اول ساس کې وینې تویېدو سره د موستا مخکینه تمامه ګناه الله معاف وګرځولی کی تمامه ګناه معاف شي څومره لویه خبره ده دغه رنګ حدیث مبارک کې داسې هم راځي نبی علیه السلام فرمایي ما انفقت الورق في شيء احب الى الله من نحر ينحر يوم عيد في يوم عيدنا مبارک فرمایي هغه پیسې چې خرج کیږي دا موږ تاسو چې څومره پیسې خرج کوي په دې ټولو کې محبوب ترین روپۍ هغه ده مبارک فرمایي چې کوم د اختر په ورځ د قربانۍ د څاروي دا کوم څاروي ته اخیستی قرباني کوې په دغه څاروي چې تا دا کمې پیسې لګولې دي د دغه پیسو نه زیاتې محبوبې پیسې الله تعالی ته نور نشته یاد ساته ستا په تمامو خرچو کې ستا په تمامو هغه چې پیسې صرف کوې ته په دې تمامو پیسو کې محبوب ترینې پیسې ستا محبوبه خرچه الله ته کومه یو ده هغه خرچه ده ته چې کوم د لوی اختر په ورځ دا څاروي راولي او دا ته حلالې نو دغه خرچه ستا الله ته ډېره محبوبه ده اوس که دا خرچه د حرامو وه په ایمان وای دا به خدای قبوله کړي هرګز نه ګورئ نیت صحیح کوي پیسه صفا وساتئ مقصود د الله تعالی رضامندي وګرځوئ نور مقاصد پرېږدئ احادیث هم ډېر زیات دي روایات هم ډېر زیات دي هغه طرف ته ځم مانه به خبره ډېره اوږده شي بس دا چند کلمات مې درته عرض کړو ما ویل زه به مسلې مو کوم خو ټایم راباندې ډېر زر پوره شي زه دا خبرې بعضې اوږدو مزنځو مې دي دپاره چې تاسو ټول راشئ دا خبرې پوره واورئ خو تاسو ټول چار ښه هغه ټایم کې اکثریت خلک راځي چې کله خطبې ته 2 منټه یا 3 منټه پاتې شي بیا به جومات راډک شي اول نه به خالي پروت وي دا چې کوم یاران اول نه ناست نو هغوی به انشاءالله د قربانۍ په فلسفه هم پوه شوي د قربانۍ د کولو چې کوم اغراض او مقاصد دي هغه به هم پېژندلي وي ما واضحه خبرې وکړي که بیا هم څوک بیان اورېدل غواړي دا بیان د هلک لایو هم چلی او ریکارډینګ هم کېږي تاسو آډیو ریکارډ هم بیا حاصلولی شئ د دې آډیو ریکارډ په ذریعه یې اورئ بس دا مسله ختمه باقي مسله د عرفې د قربانۍ مسلې که بیا هم څوک پوښتی یې نمبر به درله درکړو بیا تپوس کولی شي خیر دی خو د قربانۍ باره کې د هغې نه وړاندې د عرفې مسله اورئ د عرفې په ورځ روژه نیول ډېر زیات اجر او ثواب دی انتهایی اجور لري هغه اجرونه او ثوابونه نشم بیانولی ټیم اوړېدلی دی بس لنډه ده چې په اسلام کې یوه عرفه ده په کوم ورځ چې حجاج کرام په میدان د عرفات کې راغونډېږي
دغه ورځ ته عرفه ویلې شوې ده. حجیان چې عرفات کې راغونډي 9 د ذوالحجې دا یوم عرفه ده. د دې ورځ یوم عرفه ورته ویل شي. د دې ورځې عبادت وکړئ، په دې ورځ خامخا روژه ونیسئ، انتهایی اجر او ثواب لري، بهترین ورځ ده. نبی علیه السلام په یو حدیث کې فرمایي چې کوم انسان په کال کې 15 شپې شوګیره کړي د دپاره الله تعالی جنت واجب وګرځولو. واجب دی، واجب لازم دی، ته به خامخا جنت ته ځې. 15 شپې کوم یوې دي؟ 15 شپې یا د یوم الترویه د دې میاشتې 8مه شپه را روانه اتوار شپه، دا یو خو را روانه اتوار شپه راځي، د دې میاشتې 8مه شپه، د اتوار شپه د 8مه راځي، د پیر شپه 9مه راځي، د 9 شپه 10مه راځي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان د ترویې شپه لیلة الترویه د دې میاشتې 8مه شپه چې را روانه د اتوار شپه راځي، چا دا شوګیره کا او چا د عرفې شپه شوګیره کا، د دې میاشتې 9مه شپه چا شوګیره کا، او مبارک فرمایي کوم انسان چې د غټ اختر شپه شوګیره کا، دا 3 شپې په دې میاشته کې راځي، 8مه 9مه 10مه، دا 3 شپې چا، او ورسره د وړوکي اختر شپه چا شوګیره کا، او چا د 15مې د شعبان د رمضان نه چې یو میاشت دا کومه مخکې میاشت ده شو قدر ورته پښتانه وایي، مونږ تاسې ورته شو قدر وایو، عربی کې شعبان ورته وایي. د دغه شعبان 15مه شپه چا شوګیره کا، د الله هغه رښتینی محبوب چې په 3 شپېته کاله عمر کې چرته په ګپ کې هم دروغ نه دي ویلي، په بچپن کې هم دروغ نه دي ویلي، هغه رښتینی پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه انسان دپاره الله په دې 15 شپو شوګیر کولو جنت واجب وګرځولو. یاد ساته دا 3 شپې په دې میاشته کې دي. زمونږ استاد خو د اختر شپه یا په منډیو کې تېرېږي ناوخته، او یا چې کوم دی په ښار او بازارونو کې تېرېږي. د وړوکي اختر شپه عموما په صدر کې او په بازارونو په شاپینګونو په چکرو کې وي، سوچ وکړئ. او د لوی اختر شپه عموما د څاروو دپاره په منډیو کې تېرېږي. دا شپه د الله په بندګۍ کې شوګیر کا، د الله په عبادت کې. 8مه شپه 9مه شپه 10مه شپه را روانه اتوار شپه، د پیر شپه، د 9 شپه، دا 3 شپې شوې، یو د وړوکي اختر شپه او یو د روژې نه یو دا چې کومه مخکې میاشت ده شو قدر ورته وایي مونږ پښتانه، د دغه میاشتې 15مه شپه چې شب براءت ورته وایي، دا په جون کې خامخا یو ځل شوګیره کوي. ورسره ګوره د دې میاشتې د 9مې ورځې روژه خامخا ونیسئ. د را روان پیر په ورځ باندې عرفه راځي. عربو کې به عرفات، میدان عرفات ته چې حاجیان ځي، د را روان پیر په ورځ باندې به راغونډېږي. نو هغې میدان عرفات ده، دغه عرفه ده په اسلام کې. بس خلک به د شک و تردد کې چې نه دا خو د هغې دا خو زمونږ مونږ داسې مونږ خبرو پسې نور موږ اسلام کې یوه عرفه ده. که هغه عرفه غلط دی، دا لکونه خلک راغونډېږي او هغې حج کوي، نو هغه حج ټول لاړو اوبو یوړو. دا ستا په دې پاکستان کې تحقیق ټیک دی، او د آل دنیا علما چې راغونډېږي او نیکان پاکان هلته راځي، د هغې هغه عرفه ورڅه غلط دي. بس ټیک شو، ته په صحیح باندې. خو زه درته صرف دومره پورې ویم چې عرفه هغه ده چې کوم هلته مناویږي، هغه د را روان پیر په ورځ ده. روژه خامخا ونیسئ. د عرفې احکام څه دي؟ حکم یې دا دی چې د عرفې په ورځ د سحر مانځه نه بعد دا ایام تشریق شروع کېږي. مونږ تاسې به په دې کې تکبیرات بیا وایو. د عرفې په ورځ د سحر مونځ نه بعد، د را روان پیر په ورځ د سحر مانځه نه بعد، هر فرض مونځ نه بعد نارینه چې مونږ تاسې جمع کوو فرض مونځ کوو، نو د هغې نه بعد تکبیرات تشریق مونږ تاسې لازم دي. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. د مانځه نه بعد یو کرت اوچت اواز ویل دا واجب دي، او په 3 کرت ویل مستحب دي که چا ویلي، خو یو کرت ویل په اوچت اواز باندې دا به د عرفې د ورځې د را روان پیر د ورځې نه به شروع کېږي. د پیر په ورځ به هم دا وایو ټول ورځ 5 مونځونه نه، بیا د 9 په ورځ، چهارشنبې په ورځ، او بیا د زیارت په ورځ، بیا د جمعې په ورځ د مازدیګر مانځه نه بعد دا ختمیږي. د 23 مونځونو نه بعد دا تکبیرات تشریق ویلی کېږي. دا په د را روان پیر د ورځې نه انشاءالله شروع کوو. مونږ به خپل هم د پیر په ورځ روژه وي، که تاسو کې انشاءالله الله تعالی توفیق ورکړي د پیر په ورځ روژه ونیسئ. علما په دې غټ اختر کې اختلاف ډېر ځکه نه کوي. اختر د تقریبا د 9 راځي، خو اکثر دا دي چې قرباني د خلکو شریکي، بعضې سرکاري خلک وي، بعضې پریویټ وي، قرباني شریکه وي، هغې کې بیا غوبل جوړېږي. کله کله یو کال نیم داسې شي چې ټوپکو ته هم خبره پکې وتې وه. علماو د کمیټې فیصله ورولې وه چې مثال نن اختر دی او د سرکار سبا اختر و، چا ویل مونږ سرکار سره کوو، چا ویل ځان لی نن یې کوو، په هغې کې قربانۍ شریکې وي، نو هغې کې لانجه جوړېږي. نو په دې لوی اختر هسې 3 ورځې کېږي، نو په دې کې علما ډېر اختلاف نه کوي. او چې کله اختلاف پکې منځ ته راغی چې اوس اختر نن دی که سبا دی، نو بیا 3مې ورځ ته قرباني مه پرېږده،
ده اوس په سعودي کې د نهي په ورځ اوله ورځ راځي د چهارشنبې دویمه ده او د زیارت درېیمه راځي او پاکستان کې د جمعې په ورځ درېیمه راځي نو ته به د جمعې ورځ ته قرباني نه پرېږدي درېیمې ورځ ته قرباني هغه اختلافي شوه چې آیا دا اوس ده او که دا نه ده نو ته په دویمه ورځ باندې خپله قرباني ختموه یا په اوله ورځ یا په دویمه ورځ باندې قرباني ختمې کړه د قربانۍ کولو ټیم چې دی د لوی اختر د مانځه نه بعد ټیم شروع کېږي تر درېیمې ورځې د ماښام نور پرېوتو پورې دغه ټیم دی دې درمیان کې چې ته څه ټیم هم قرباني کې کولی شي د لوی اختر د مونځ نه پس تر درېیمې ورځې د ماښام نور پرېوته پورې ته چې څه ټیم هم قرباني کې کولی شي خو البته فقهای کرام فرمایي د شپې قرباني کول مکروه ده که ته وکړې کېږي قرباني دي خو د شپې قرباني مه کوه دا کراهیت لري مکروهوالی لري باقي د ورځې افضله ده چې قرباني وکړلی شي مسلې ډېرې دي انشاءالله سبا د روان اختر په ورځ باندې د انشاءالله العزیز د قربانۍ نه وړاندې به دا مسلې د قربانۍ بیانوم چې په هغه ټیم مو ذهن کې وي تازه تازه پرتې وي بیا په هغه ټیم او که د چا یو اشکال وي تپوس وي نو زموږ نه بیا کولی شئ په موبایل هم کولی شئ همداسې هم بیا کولی شئ وما علی الا البلاغ المبین درود شریف ووایئ